بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 132 ته قانون نمبر 58 دی. د ناقص قوانین شروع دي. نن به موږ د دعا او بها قانون وایو. دعا بها، دعا بیل یو صيغه ده او بها بیل یو صيغه ده. دعا او بها دا بیل صيغې دي. د دې قانون باندې موږ وایو. د دې قانون خلاصه دا ده، چې هر کله یا مفتوحه وي یا مفتوحه وي، هر کله یا مفتوحه وي او دا فتحه غیر اعرابي وي. دا فتحه غیر اعرابي وي. غیر اعرابي څه ته وایي؟ لکه د حرف ناصب د وجې نه دا فتحه نه وي راغلي. دا فتحه د دغه حرف خپله ذاتي وي. لکه ګورئ دا حرف ناصب دی، د دې د وجې په دې یرمیه باندې دا فتحه راغلې ده. نو ګورئ دا د حرف ناصب د وجې راغلې ده، دا د ذاتي نه ده. ټیک شوه. او دا دعیه چې دی که نه، دعیه په دې کې په دې یا باندې دا فتحه خپله ذاتي ده. دا د یو حرف ناصب د وجې نه ده. ټیک شوه. نو دې ته غیر اعرابي وایي، دې فتحې ته غیر اعرابي وایي. او چې کومه دا د حرف ناصب د وجې نه کومه فتحه راغلي هغې ته اعرابي وایي، فتحه اعرابي. یعنی د یو حرف ناصب د وجې نه، د یو عامل د وجې نه، وګوره دا حرف ناصب چې دی دا عامل دی، دا حرف ناصب عامل دی. او په دې یرمیه چې دی دا په اصل کې یرمیو. نو دا حرف نن چې په داخل شي که نه، لن، نو دا په دې یا چې کومه ضمه ده که نه دا به فتحه شي، نو دا به یرمیه شي. نو اوس دې فتحې ته فتحه اعرابي وایي. او فتحه غیر اعرابي هغې ته وایي چې د حرف ناصب د وجې هغه فتحه نه وي راغلي په یا باندې یا په یو حرف باندې، هغه د هغې حرف ذاتي وي. نو دلته کې وایي چې هر کله یا مفتوحه وي، په یا باندې فتحه وي، زبر وي، او دا فتحه غیر اعرابي وي. دا فتحه صحیح غیر اعرابي وي. دا فتحه غیر اعرابي وي، یعنی د یو حرف ناصب د وجې، د یو عامل د وجې دا فتحه نه ده راغلې، دا د دغه حرف ذاتي ده. ټیک شوه. یعنی د یا دا فتحه د څه عامل ناصب د وجې نه وي، بلکې خپله ذاتي فتحه وي. ټیک شوه. د یو عامل د وجې نه وي. او دا یا د فعل په اخره کې وي. دا یا د فعل په اخر کې وي، اخري حرف یا ده او په هغې باندې فتحه ده. د څه عامل د وجې نه ده، د یو حرف ناصب د وجې نه ده، یا د بل څه عامل د وجې نه ده. دا د ذاتي ده او د فعل په اخره کې راغلې ده. او د دې یا نه مخکې حرف مکسور وي، کسره وي پې. د دې یا نه مخکې حرف باندې زیر وي. لکه دعیه کې وګورئ، یا دا دعیه فعل دی، د ده په اخره کې دا یا راغلی. ټیک شوه. او په دې یا باندې فتحه هم ده. نو دوه خبرې پوره شوې. او درېیمه خبره چې د دې یا نه مخکې حرف مکسور وي. نو ګورئ په دې دعیه کې د یا باندې زیر هم دی، عین باندې زیر هم دی، مخکې حرف مکسور هم دی. نو تا ته وایي نو د دې یا نه د مخکې حرف کسرې نه فتحه جوړول جایز دي. نو اوس چې دا دعیه کې په دې عین کم زیر دی که نه، نو د دې نه دی باندې به اوس زبر کې، نو دعایه به شي، دعایه. ټیک شوه. دعایه به شي. نو دا ته جایز دي. او بیا دا یا متحرک وه، دا یا څه وه؟ متحرک وه، او مخکې حرف باندې فتحه هم وه. نو دا یا د قال باع قانون د وجې نه په الف بدلول واجب دي. یعنی د دې یا نه د قال باع قانون د وجې نه الف جوړول دا واجب دي. ګورئ اوس موږ ته څه وایي چې کله دا اوس دعیه دی، په دې دعیه کې موږ ته څه وایي؟ اوله خبره دا وایي چې یا مفتوحه وي. نو ګورئ په یا باندې فتحه ده. او چې غیر اعرابي وي، یعنی د عامل د وجې نه پې دا فتحه نه ده راغلې. نو ګورئ دلته په دې باندې د عامل د وجې نه ده راغلې، دا د دې یا خپله ذاتي فتحه ده. نو دې ته غیر اعرابي فتحه وایي. دا فتحه غیر اعرابي ده، د څه عامل د وجې نه په دا فتحه نه ده راغلې. لکه حرف لن چې دی دا په فعل مضارع داخليږي او اخري حرف له فتحه ورکوي. په اخري حرف باندې که ضمه وي هغه به فتحه کوي. دا د حرف ناصب عمل دی. نو دا حرف عامل ناصب شو. ټیک شو. عامل ناصب شو. عامل ناصب دی.
او دا یرمیو معمول دی په دې کې عمل وکړو آخري حرف له فتحه ورکړه ضمې نه فتحه جوړه کړه نو دا په دې یرمیو کې په دې فتحې نه دا ضمې نه دا فتحه څه جوړه کړه د حرف لن جوړه کړه د حرف لن د لن چې دی آخري حرف لا ضمې ته ختمه که فتحه ته جوړه کړه نو دا اوس د یا خپله ذاتي فتحه نه ده نو که چېرته داسې یا وي چې د عامل د وجې په فتحه راغلي نو هغه یا نه هغې کې به قانون نه لګي قانون به په کمه صیغه کې لګي چې په آخره کې ګورې یام وي په دې یا باندې فتحه هم وي او دا یا د فعل په آخره کې وي نو دعیه فعل دی د دې په آخره کې دا یا ده او درېیمه خبره چې د دې یا نه مخکې حرف باندې به زیر وي نو پر عین باندې زیر هم دی ټیک شوه نو اوس وی چې په دې حالت کې به د دې یا نه دا مخکې حرف باندې کم باندې چې کسره ده که نه دې باندې به فتحه کې دا کسره به فتحه کې نو دعیه دی دا به دعایه کې دعایه اوس په دې عین باندې فتحه شوه د یا باندې فتحه ده او د فعل په آخره کې هم ده او د یا نه مخکې حرف باندې زیر دی نو دا زیر به اوس زبر کې د دې یا نه مخکې حرف باندې چې کم زیر دی دا به زبر کې چې زبر هم کو نو اوس بیا دا یا متحرک ته وګورئ په دې یا باندې فتحه ده ٹھیک شوه او په د یا نه مخکې حرف باندې اوس فتحه شوه پر عین باندې فتحه شوه نو د دې یا نه د قال باع قانون د وجې نه الف جوړول واجب دي اوس په د دې دعایه نه به موږ سره څه شي دعا خو دا دعا داسې لیکلی کېږي دعا دا یا پکې آخره کې لیکلی کېږي او دا چې کوم الف دی نو دا به د الف مقصوره په شکل کې لیکلی کېږي نو دا به دعا ویلی کېږي دعا ٹھیک شو جی ښه لکه ګورئ دعا دی دعا دا په اصل کې دعیه دی دعیه و او بها چې دی بها دا په اصل کې بهیه دی بهیه نو ګورئ د یا د فعل په آخره کې هم دا مفتوح هم ده د یا نه مخکې حرف باندې زیر هم دی نو اوس د دې یا نه دا مخکې حرف باندې چې زیر دی که نه د دې مخکې حرف دا زیر چې دی دا به زبر کې نو بهایه به شي بهایه اوس د قال باع قانون د وجې نه به د دې یا نه الف جوړ شي ځکه چې یا مفتوحه ده د یا نه مخکې حرف هم مفتوح دی نو اوس په د دې یا نه الف جوړ کې نو دا به بها شي بها ټیک شو لکه داسې ګورئ نو دا داسې هم لیکلی کېږي بها او داسې ځکه لیکلی کېږي چې د دې پته لګي چې یاره د دې یا نه الف جوړ شوی بها ټیک شوه او دا دعا چې دی دا په دعیه دی نو دی نه دعا جوړه شوه موږ به اوس په دې کې بیا تعلیل کوو ښکته راغلی دی ها د دې قانون شرایط دي یو درې شرطونه دي اول شرط دا دی چې دا یا به مفتوحه وي دا یا به څه شی وي مفتوحه وي او دا فتحه به غیر اعرابي وي دا فتحه به څه غیر اعرابي به وي نو لکه د یو عامل د وجې به دا فتحه نه رالي د یا خپل ذاتي فتحه به وي د چا د وجې نه پې دا فتحه نه وي راغلی دا به ذاتي وي احترازي مثال لن یرمیه وګورئ نو په دې یرمیه چې دی که نه دا یرمیه دا اصل کې یرمیو نو اوس پر یا باندې دا خپل ذاتی چې دا ضمه ده اوس که چېرته په ده باندې د ده نه دلته کې مونږ حرف لن ولګو که نه حرف لن نو د حرف لن کار دا دی چې دا په فعل مضارع نه مخکې لګي او د فعل مضارع آخري حرف باندې که پیش شي که نه هغه به فتحه کي نو ګورئ په دې یا باندې چې کم پیش و هغه نه فتحه چا جوړه کړه د لن جوړه کړو د لن د دې یرمیو د دې آخري ضمې نه فتحه جوړه کړه نو دا فتحه د دې یا خپله ذاتي نه ده دا د دې حرف لن د وجې نه شو ٹھیک شوه او په دې دعیه او بهیه کې چې دا کومه خپله یا ده که نه په دې یا چې کومه فتحه ده دا خپله ذاتي ده دا د څه عامل د وجې نه ده څنګه چې په یرمیو کې د عامل د وجې دا ضمه فتحه راغلې ده که نه داسې په دعیه او بهیه کې دا فتحه په یا باندې دا ذاتي ده د دې حرف عامل د وجې نه ده حرف ناصب د وجې نه ده ٹھیک شوه ښه نو تا ته اوس دقه وایي اول شرط دا دی چې دا یا به مفتوحه وي او دا فتحه به غیر اعرابي وي یعنې د څه عامل د وجې نه به نه وي احترازي مثال لیرمیه وګورئ یرمیو د دې لن د وجې نه یرمیه شو نو اوس په دې یرمیو کې قانون نه جاري کېږي ځکه د دې یا دا فتحه دا ذاتي نه ده دا د دې لن د وجې نه ده دویم شرط واورئ دویم شرط دا دی چې دا یا به مفتوحه وي دا یا به صحیح مفتوحه وي چې په کومه یا کې دا قانون لګي که نه دا یا به مفتوحه وي احترازي مثال یرمی نو ګورئ دې کې په فعل کې اخره کې دا یا راغلی ده خو دا مفتوحه نه ده بلکې دا دغه ده ساکن ده ٹھیک شو ګورئ دا یرمی دی
یرمی. ټیک شو. دریم شرط دا دی چې د دې یا نه ماقبل معنی د دې یا نه مخکې حرف به مکسور وي. د دې یا نه مخکې چې کوم حرف دی هغه به مکسور وي، زیر به وي. احترازي مثال رما چې په اصل کې رمایا دی. نو ګورئ دلته کې د فعل په آخره کې خو یا راله او په یا باندې فتح هم ده، خو د دې یا نه مخکې حرف باندې فتحه ده. او قانون څه وایي چې یا به د فعل په آخره کې راځي، په یا باندې به فتح هم وي او د یا نه مخکې حرف باندې به زیري مکسور به وي. دلته خو په فتحه ده، نو اوس پکې دا قانون نه جاری کیږي. دا درې پکې شرطونه. اوس د دعا تعلیل کو. اوس چې کوم د دعا تعلیل کو هغه به د بها تعلیل هم وي. ټیک شو. نو ګورئ دا دعا چې ده که نه دعا دا په اصل کې دعیه ده، دعیه و په اصل کې څه شی و؟ دعیه و. او دا یا د فعل په آخره کې هم ده. نو ګورئ د دعیه په آخره کې دا یا راغلی ده. او ما قبل حرف مکسور هم دی. نو ګورئ نو د دې یا مفتوح هم ده او د فعل په آخره کې هم ده او مخکې حرف باندې زیر هم دی. نو د دې یا نه د مخکې حرف کسرې نه مو فتحه جوړه کړه، نو د دعیه نه دعایه شو. وګورئ دعیه یا د فعل په آخره کې راله، مفتوح هم ده، مخکې حرف باندې ته زیر هم دی. نو اوس به د دې زیر نه زبر جوړ کړي، نو د دعیه نه به دعایه کړي. دعایه وګورئ یا د فعل په آخره کې هم شوه، مفتوح هم ده، مخکې حرف باندې زیر و هغه هم زبر کو، نو دعایه شو. دعایه ټیک شوه. نو اوس یا متحرک ده. وګورئ په یا باندې فتحه ده او ما قبل حرف باندې فتحه ده، مفتوح دی. ما قبل حرف یې مفتوح دی، مخکې حرف یې مفتوح دی، یعنی د دې یا نه د مخکې د عین دی، نو د باندې فتحه شوه. نو دا یا مو د قال باع قانون د وجې نه په الف بدل کړه، یعنی د دې یا نه مونږ د قال باع قانون د وجې نه الف جوړ کړو، نو دعا شو. دعا شو. نو دا دعا دلته کې داسې هم لیکلی کېږي او بعض خلک یې داسې لیکي دعا. نو دا به داسې ځکه لیکو داسې به ځکه لیکو دعا چې پته ولګي چې په دې کې قانون جاری شوی دی. همدغه شان تعلیل د بها هم دی. بها په اصل کې بهیه دی. وګورئ دا بهیه دی. نو وګورئ د بهیه دا فعل دی. ټیک شوه. او د دې په آخره کې یا ده او یا مفتوح هم ده، د یا نه مخکې حرف باندې زیر هم دی. نو اوس د دې یا نه مخکې حرف باندې چې کوم زیر دی دا به فتحه کې، نو دا به موږ سره څه شي؟ بهایه شو. اوس د قال باع قانون دا وایي چې کله یا متحرک وي که نه، یا د فعل په آخره کې هم راشي او متحرک هم وي او د دې یا نه مخکې حرف باندې فتحه وي، نو د دې یا نه به الف جوړ کړي. نو ګورئ یا د فعل په آخره کې هم راله او د یا نه مخکې حرف باندې وګوره فتحه ده، زبر دی. نو اوس په د دې یا نه موږ الف جوړ کړو، نو دا به موږ سره بها شي. بها. نو دا بها چې دی دا اکثر داسې هم لیکلی کېږي بها. ٹھیک شو. خو اصل داسې لیکلی کېږي دا چې کوم ما داسې ولیکو الف مقصوره په شکل کې. ٹھیک شو جی. نو دا زموږ سره د دعا بها قانونو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.